دا تارونه دمو او غاړو ته اچول دا په اسلام کې نشته. ټول حدیث چاڼ کوي او ټول قرآن د سر نه اخره پورې وګورئ، یو دلیل به پیدا نه کړي، یو دلیل چې چېرته نبی علیه السلام چاله تار دم کړی بیا ورته غاړې ته اوس واچوه، چاله تار دم کړی په قرآن او بیا ورته چې مټ ته واچوه خپې ته واچوه ټیک ټاک بشي. دا په اسلام کې نشته. دا د یهودو طریقې دي، دا د مسلمانانو نه خلاف د مشرکانو طریقې دي. مشرکانو به خپل وخانو ته په غاړو کې تارونه اچول د مکې مشرکانو دې دپاره چې د نظره نشي. زمونږ خلک هم ماشومان ته اچوي تارونه خپو ته اچوي، وایي دې کې خپه کې مې باد دي او دا شرک دی، د دې نه ځان وساتئ. نور ملیان یې ته نشي ویلی ځکه دا د هغوی کاروبار دی، دا د دې دوکانداري ده، نو د دې نه ځان ساتئ. دی وجه نه د دې نه ځان ساتل پکار دي چې دا په قرآن دم شو، دا په قرآن دم شوی تار، دا خپل ځان دې پې دم که، تار پې مه دموه، ته پې ځان دم که. سورې فاتحه وایو ځان دم که، سورې فاتحه وایو بل دم که، بچي دې دم که، کور والا دې د هغه دم که یا پې ځان دم که. تارونه مارونه دمول دا په اسلام کې نشته دی، یاد وساتئ. دا خپل عقیده د توحید کوي. یو صحابي حذیفه رضی الله عنه د یو کس تپوس له لاړو، دا یو خبره واورئ چې ورغلو هغه بیمار لاس ته کړه اچولې ده. هغه ورته وایي هلکه دا دې څه اچولي دی لاس ته؟ وایي دا خو زما بیماري ده، تکلیف یې راته د بیمارۍ د لاسه مې اچولې ده چې زما په وجود کې دردونه دي، بیماري ده. هغه ورته ویلي وایي قرآن کې الله فرمایي چې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي ډېر خلک په الله باندې د ایمان سره سره مشرکان دي، کلمې ویلو مشرک هم دی، وایي هغه ستا په شان دی. او بیا ورته وایي د الله نبي موږ د دې نه منع کړی، دا کړۍ، دا تارونه، دا بندونه، دا بدن ته اچول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته شرک ویلی دی. او بیا ورته فرمایي زما دې په الله قسمي، صحابي قسم کوي که ستا په بدن دا څیز و، دا بند او دا تار او دا کړه دې لاس ته اچولې وه او په دې حالت کې مړ شوې، هېڅکله به کامیاب نشي او جنت ته به لاړ نه شي. د دې نه ځان ساتئ زما محترم ورونه. ای خالق دا ټول جهان را آبادې مدرسې شوه،